چې دا شوکې راغستی و د خولې د درې د اولني 4 غاښونه مخکې لاندې او باندې رئیس وي. خو زه چې ته وې د لرې زه یې بدله به بجلیګور مولوي صاحب لګیا دی چې هلکان به ډمان شو جنکۍ به ډمانې شي. یقینا کوم هلکان ډمان شو او جنکۍ ډمانې شو دمې شوي. نن سبا په ویډیو کالونو باندې یا په دې دغه باندې 3-4 چې یو ځای شوي کمې خبرې کوي. زه وایم هندوان او سیکان او هغه خلک چې هغه زموږ سره په دین کې شریک نه دي هغه به هم داسې خبرې برداشت نه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ورور ستاسو ملګری ماجد علي صافي ما کتونکو موجود ما د یو داسې خوږ عالم او د یو داسې انسان سره چې دا د صفت قابل هم دی او پرشته انسان دی. زه چې کله د علماو خواله لاړ شم نو پته نه لګي چې الله پاک زما دې زړه ته په دغه وخت کې څه داسې راکوز کړي چې یو ماله جړا ډېره زیاته راځي او بل زه علماو ته زه ډېر زیات خوشحالېږم. مفتی ګوهرعلي شاه صاحب چې د تنګي د علاقې یو داسې انسان یو داسې فرشته انسان چې صفت زه څومره هم ستاسو مخې ته کېدم نو دا کم دی. دا زما د هر علم دپاره دا الفاظ دي. مفتی صاحب ډېره زیاته مننه د ټیم د راکولو. ستاسو ټیم ډېر زیات اهم دی او زه نن تاسو ته پته شته زه ډېر زیات خوشحاله یم. اوس به تاسو وایئ چې ته ولې خوشحاله ولې خوشحاله اول خو چې رالم نو ډایرکټ تاسو څنګه ولیدم نو ډېر په دغه باندې ما سره ملاو شوي او بیا ما ته دعا وکړه لاس هم اوچت کو. نو دغه دعا نه د مفتی صاحب ته به دا مني یا نه زه به په زوړ موټرسایکل ګرځېدم نن زه په هایبریډ ګاډي کې ګرځم. دا ولې ګرځم دا هم ستاسو په وجه او ستاسو د علماو په وجه باندې او مقه ګاډي کې ګرځم. ډېره زیاته مننه مفتی صاحب. الله دې خوشحاله که ښه یې که نه ټیک ټاک خیر دی. الله دې خوشحاله که مجید خانه. ما خو ستا په دې راتلو زه ډېر خوشحاله شوم ځکه ما خو ته داسې د شکل نه لیدلې وې د هلکانو به راته ښولې د علماو به دې ډېره زیاته مرسته کوله. زه په علماو مړ یم مفتی صاحب. نو د دې نه مخکې چې زما ستا ملاقات شوی ما تا ته دعاګانې هم کړي دي او چې څنګه رالې نو اوس مې هم درته دعا وکړه الله دې زموږ دا دعا قبول کړي او تعالی دې الله تعالی نور هم د علماو او د دین او د اسلام د خدمت موقع سره زموږ د ټولو مسلمانانو راکړي. امین امین. مفتی صاحب الله دې خوشحاله که او دغه دعاګانې به ته موږ ته کوې که موږ د دې ځای نه لاړم شو. مفتی صاحب نن سبا حالات ډېر زیات خراب شوي دي. خراب په دې باندې دي چې ټیک ټاک که نن سبا تاسو وګورئ نو یو لوی ګند را پیدا شوی دی. ما به دا زموږ د مولانا دیگر صاحب دا به ما سټډي کوو جي هغه به یو خبره کوله چې کله هغه وفات کېده نو هغه ویل چې را روان 10 کاله پس به هلکان ډماني او جینکۍ به ډمي. نو هغه طرف ته هغه لوبه لاړه. مفتی صاحب حد دا خبره دې حد ته ورسېدله که نن زه په دغه څیز باندې پیسې ګټم ډالر ګټم ما لکه د بهر نه پیسې راځي خوږې پیسې دي هر سړی ورسره مینه کوي. خو مفتی صاحب په هغه ویډیوز کې تاسو به چېرته کتلي یا د شاګردانو به چېرته تاسو ته ښودلي مي چې په هغې کې د مور خور تره ماما مامي او زما هغه عورت چې مفتی صاحب زه پټول غواړم زه دنیا ته ښکاره کول نه غواړم عام ویلی کېږي د مور کنځلې کېږي د خور کنځلې کېږي. زمونږ اسلام څه وایي د دې باره کې؟ ډېره جي دا کومې خبرې چې تا وکړې بعینه همدغه شان صورتحال دی. داسې صورتحال دی چې بعضې اشیا چې نه ګوري نو بس ښه ده او چې ګوري نو د سړي زړه هم خفه شي. د دین خلاف هم دي د شریعت خلاف هم دي د اسلام خلاف هم دي د پښتون خلاف دي د رواج هم خلاف دي د انسانیت هم خلاف د انسانیت دونه خلاف دي. ګوره دا زه هم یو هندو او یو سیک چې هغه موږ سره په انسانیت کې شریک دی او هغه موږ سره په دین کې نه دی شریک هغه هم دا نه برداشت کوي چې زما خور او زما مور او زما زوی داسې انداز کې خبرو کې لکه کوم انداز کې چې زموږ مسلمانان او پښتانه جینکۍ او هلکان نن سبا په ویډیو کالونو باندې یا په دې دغه باندې 3-4 چې یو ځای شوي کمې خبرې کوي. زه وایم هندوان او سیکان او هغه خلک چې هغه زموږ سره په دین کې شریک نه دي هغه به هم داسې خبرې برداشت نه کړي نه برداشت کوي په اعتبار د انسانیت سره. نو بس د افسوس خبره ده موږ هم خفه یو په دې باندې. استا خبره خدای موږ به وي پخوا زمانه کې چې د هلکان به خراب شي زموږ د ځوانان به خراب شي موږ به څنګه به خراب شي. بجلیګور مولوي صاحب لګیا دی چې هلکان به ډمان شي جنکۍ به ډمانې شي. یقینا کوم هلکان ډمان شو او جنکۍ ډمانې شي دمې شوي. الله دې خیر او مفتی صاحب
دا ګند روان دی. بیا ما یو ورځ د یو کس سره انټرویو کوله، نو ما ورته وویل مال یاره فرض که تاسو په دغه وخت کې چې کومې کنځلې کوئ، کوم مور خور د پردي یادوئ یا ستا خور مور هغه بل یادوي، مال پړه کې م چېرته یېره راغلې ده چېرې د الله د طرفه خدای مه کوو زلزله راشي مفتي صاحب، یا د باندې دا کمره را پرېوځي یا اسرائیل علیه السلام راشي هغه ستا نه روغ علي، نو مال ته به یېرېږې که نه؟ په هغې کې ما ته جواب میلاو شو چې نه زه د دغه څیزونو نه یېرېږم. نو دا پیسه دومره خوږه ده مفتي صاحب چې موږ به د دغې نه هم نه یېرېږو. ډېر زیاتې دي. لکه اوس یو انسان چې د مرګ نه یریږي، یو انسان چې د الله د حساب کتاب نه یریږي، د آخرت نه یریږي. مسلمان که ډېر هم کمزوري خو چې دا خبره ورته وکړي چې یاره ته د مرګ نه او د آخرت نه یریږي، نو هغه سترګو کې چې حیا وي نو وایي یریږم یاره. او چې یو انسان بې حیا شي، بې شرمه شي او بې دیده شي، نو خامخا داسې الفاظ به بیا په خولې. دا ډېر د افسوس مقام دی او ډېر بس دا به ووایم چې الله دې نور خیر پېښ کړي. وي تېرې چپې تېرې دي خو دا را روانې دي الله اسانې کړي، نو تېرې خو تېرې دي خو بس الله دې راته ایمان ته خیر. بل مفتي صاحب یو ښځه ده، یو لور ده، یو خاوند دی او هغه په دغه ټیک ټاک باندې په یو کمره کې خاوند ناست دی، په بله کې ښځه ناست دی او په بله کې هغه لور ناست دی او ټول لایف را رواني د هغې نه. او لور ته وایي چې ته رنډی او ته دا یې او ته دا یې، بیا خاوند ته وایي جي او له غږ ورکوي دغه سړي داسې ښه نوم دی خو اخله مې نه جي تاسو به یې پېژنئ، ویه پلانکیه او له اواز نه ورکوي، بیا ورته پلانکیه، بیا له اواز نه ورکوي، بیا ورته پلانکیه، بیا له اواز نه ورکوي، اخره کې ورته وایي جي مفتي صاحب وایي ډیبرۍ سه ډایرکټ جواب ورکړي. نو خپل خاوند ته خپل هغه مزاجي خدا ته چې لکه الله پاک هغه له څومره لویه مرتبه ورکړې ده چې هغه ته ته وایې ډیبرۍ، هغه ته ته کنځل کې، نو د دې حوالې سره څه وایي؟ نو دا خو ښځې له دا جواز جوړېږي چې خپل خاوند ته ووایي چې ډیبرۍ؟ خاوند یې راته غټ دله ښکاري که نه؟ دی هم دله جي ښځې چې دله دی بیا د دلګانو سره څه کوې؟ ما وایې کو چېرته د سړي زوی وي او د مسلمان وي او د پښتون زوی وي، نو چې دا څوکې راغستی او د خولې د ښځې لی د درې د اولني څلور غاښونه مخکې لاندې او باندې رئیس وي، خو زه چې ته وایې دله دی زه به دله به دله دی جي دله دی نه نه نومونه د چا ماله دله دی دله نوم نالو جي نوم ما چا ښه خو بس هر څوک چې موږ د چا نوم نه یادو خو ټیک طریقه ده. مفتي صاحب هغې دا خبره کوي چېرې د طارق جمیل صاحب حواله هم ورکړې ده چېرې زما د لور د بدن نه کومه خوله وځي نو دا په یو لوی عبادت کې وی راځي او په جایزه ها نو هغه چې په دې طریقه باندې وځي په ګډا کې وځي نو دې کې ګناه نشته. نو دا دې د کم دی نه لګیا دی، دا خو د خدای په قهر اخته دی، دا خو د دین سره لوبې کوي، دا خو طریقې کار د ده سم نه دی راغلی. دا خو الکاسب حبیب الله د کسب متعلق حدیث راغلی دی چې څوک حلال رزق ګټي او د بدن نه خوله وځي. طارق جمیل استاد خدا نه دی ویلی چې څوک ګړیږي او د بدن نه خوله وځي، یا بلپره څوک ټیک ټاک کوي او د طارق جمیل استاد به دا ویلي چې څوک حلال رزق ګټي او د بدن نه خوله وته د الله تعالی په ثواب کې حسابوي او که نه دا چې خو نه ده. بل مفتي صاحب نن سبا که موږ وګورو تاسو ډېر خواږه او ډېر قدردان یې موږ ته. زه خپل ځاني په هر پروګرام کې دا خبره کوم نو ما ته ډېر خلک وایي تا ږیره نه ده پرېښی، ویم دغه وس توفیق دی الله پاک راکړي دغه ږیره به م پرېږدم. د علماو سره مینه کوم خو زما اختلاف ډېر زیات دی. ما ته ډېر خلک وایي مړه وایي ته دې مولیانو پسې نښتې یو تا دې ډېر خوښ دي او دا راته ډېر ګران دي او چې ما ته څومره علما ګران دي او مقه عمره ما په هغه محفل کې الله پاک کښېنوي او زه د هغه محفل نه زده کړه کوم. مفتي صاحب دلته رالم ستاسو نه زده کړه کوم. د علماو عزت ختم شو، د موبایل د فحاشۍ زمونږ د دې ځوانانو د سترګو نه هغه علما چې تاسو ما ته داسې ښکاري لکه د پاس اسمان، زه چې تاسو په یو ځای راشي زه به ستاسو قدر څنګه نه کوم، یا که بل داسې یو لوی عالم راشي په لاره باندې زه به هغه ته کښېنم، هغه ته به سلام کوم، هغه ته به د روټۍ ویم د چیو به ویم، هغه حیا زما د نوي کل د سترګو نه ورکه شوې ده. مفتي صاحب دې باره کې څه وایي؟ یاره بس زه به ده ووایم چې بعضې کارونه په خیر کېږي او بعضې کارونه په زور کېږي. بس الله پاک دې زموږ د ځوانانو ته خیر او برکت ورکړي او دوی د الله تعالی د دې غلطو غفلتو خبرو نه په امان کې وساتي. خو د دې یو علت دی چې د افغانستان د اسلامي نظام په شانتې د علماو او د طلبو په لاس باندې یو اسلامي نظام راشي څوک په ټتم بیا ونه کړي. بیا چې څوک ټت کوي دا شنې چوکې ورته ونیسي د کوناټو ته چې شنې چوکې دې ورته ونیولې چې د الله خلاف خبره کوي، د رسول صلی الله علیه وسلم خلاف خبره کوي، د قرآن خلاف خبره کوي، د علماو خلاف خبره کوي.
عالمان چې کوم دي نن سبا د خلک خبرې کوي بیا که فرض که زه یو عالم پسې خبرې کوم او زه دلته راشم یو زه ستاسو مقتدي ما په تاسو پسې جمع کوم نو بیا زما هغه جمع کېږي زما هغه مونځ کېږي. څوک چې عالم سپک ګڼي عالم پسې خبرې کوي او خبرې د دې د وجې نه کوي چې عالم سپک ګڼي نو دغه سړي په دغه مولا پسې چې کوم عالم سپک ګڼي غیبت یې کوي ناکاره یې ګڼي د ځان یې کم ګڼي هغه مولا پسې د انسان د جمع ثواب کمیږي. لکه جمع بیا دغه نه کېږي جمع ثواب یې کمیږي. نکاح نن سبا ډېره زیاته زه به دا ووایم چې عام کېدل پکار دي. ما به مخکې ویډیوز کول داسې خویندو ما سره رابطه وکړه چې هغوی به ویل چېره ته زموږ دپاره ویډیو پیکیج جوړ کړه او په هغې کې زموږ نمبر ورکړه. بیا به خلکو ما ته ویل ته بوړی ته د بوړاتوب کار کوې نو دا نکاح عام کول دا ګناه ده. نکاح عام کول ښه خبره ده. د اسلام او د شریعت او د نصوص او د قرآن او د حدیث په رڼا کې نکاح بهترین ترین شی راغلی. څونه چې نکاح زیاتېږي نو فساد او زنا کمیږي او څونه چې نکاح کې تکلیف راځي مهرونه زیاتېږي نو د دې د وجې نه زنا او فساد زیاتېږي. مفتي صاحب اخره کې یو ښکلی غوندې میسج د هغه ځوانانو دپاره کوم چې ګمراه بس ګمراه خو به الله دې خیر پکې واچي. دا ټول زموږ بچي دي دا ټول زموږ وروڼه دي. بس هر سړی چې د خپل آخرت خیال وساتي که هغه مولا دی او که قاري دی او که طالب دی او که عامي دی او که سټوډنټ دی او د خپل الله نه ویریږي او د دین د حدودو خیال وساتي نو انشاءالله هیڅ به نه وي. زما دې ځوانانو ته دا درخواست دی چې د آخرت یاره د آخرت حساب کتاب او د الله یاره او د الله په وړاندې د ودرېدو تصور چې د انسان ذهن کې راشي د مسلمان بیا به انشاءالله دې داسې کارونه نه کوي انشاءالله. ډیره زیاته مننه مفتي صاحب الله مو خوشحاله کړه الله مو قدر وکړه موږ لم دا دروند ټایم راکړه الله مو قدر وکړه بیا به راځو تنګو بمجي او موږ به لږه لږه پوهه به تاسو موږ له راکوئ ځکه چې موږ پوهېږو نه. ډیره زیاته مننه الله مو په عمر کې برکت واچوه موږ به ته دعا کوو خو موږ به هم په دعا کې یاد ساتئ. کتونکو دا مفتي ګوهر علي شاه صاحب د تنګي یو زه به دا ووایم چې یو ستوری دی زرنده ستوری دی په مونږه ګران دی دغه قدردان انسان دی موږ به د ده قدر کوو د دې نه علاوه چې څومره علما دي د هغوی به قدر کوو. ډېره زیاته مننه مفتي صاحب الله دې خوشحاله کړه دعا کې به م یاد ساتي. امین امین. الله په امان کې سره شاهد سره ستاسو نوم دی کاشف او سره زموږ د دې بچنګي کاشف ستام کاشف نوم دی تاسو دواړه کاشفان یې. زه الله د هر تکلیف نه په امان کې وساته کور کې الله خیر واچوه بیمارونه الله په امان. امین ثم امین. ډېره زیاته مننه.